ولا تأخذكم بهما رأفة في دين نور اتلسم سپارا آیت نمبر 2 د دې آیت په دې ټوکړه کې الله تعالی د امت او د مسلمانانو د ایمان د پوخوالي امتحان اخلي چې زما حکم راشي نو دی خیال د دې ساتي چې یاره زما د حکم هغه نافذ کی او کنه دی به خیال د دنیاوی مفاد ساتي د دنیاوی رشتہ دارو د هغه بساتی کم یو بدی غوړه کوي نو حکم د الله تعالی خدای چلا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله او دیننی ستا سره په بار د دوانو کې نرمی په جاری کولو د دین د الله تعالی کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچرته تاسو ایمان وروړې په الله او په ورځ رستنه باندې ایمان در کې پوخ دی او پزړه کې مضبوط دی نو ستا امتحان دی چې رتب د الله تعالی د حکم نافذ کی او دنیاوی مفاد دنیاوی قربتونه او دنیاوی خپلوي هغه بشاته کی او کنا تبجن هغه دنیاوی خپلوي هغه مخه تکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه تزویر هغه ورته وی بابا کله چې د بدر جنگونو په هغه کې 100 پیری زما تور پتا باندې قابو شو یعنی دا در باندې اوچته شو ته د هغه کنټرول لاندې رالی خو ما چیرې زما بابا دې او پلار مې دې نو تور به نه خو کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته بچي که زما د تور لاندې راغلی نو ګور بیا ما پرې خو دې نه ولی زکات په دغه میدان کې په دشمنه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ولاړ وي زوی ولی هغه رستو خبره ده اول خبره هغه د دین اسلام ده چې زما پیغمبر خفن شي او زما په دین کې نقصان را نشي ما به هغه خیال ساتو نو ما ته نه پرې خو دی دا د الله تعالی هغه قانون جاری کولی چې پاغه کې به نرمي نه کې د عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی او پاغه کې یو شاهزاده راغی او هغه چې اسلام قبول کو د حج دوران دی او پاغه کې عمر رضی الله تعالی عنہ راغلی دی مکه معظمه ته سړی چې نو طواف کوي او دا دور نه دا خبر روانه ده غزان پسې لنګ راخته ازمکه او پسې راخې شو لکه نن سبا کې څنګه خلکو پنسه هغه د گیټو نخکتای ناغه دور کې به لنګ هغه کته کړو ځان پسې به راخته شاته یو باندې چې روانو داغه په باندې چر تخبر عالم تندکه خړلې یا چې نو پریو تر څه چل چې شوی د هغه راتاو شو او د دې باندې چینه سپېړه وستا اگر هغه عمر رضی الله تعالی عنہ ته وي عمر رضی الله تعالی عنہ سړی راوست ورته وي دا دی ولی کړی وي زما پلنګ خپکه خود نو خو خیال نو کنه قصدن خو نه دی خو دی ورته یا بدن معافي غواړي او که معافي نه دغه شانته سپېړه بدن ندی وباسي او ورته مال درې ورځې مهلت راکړه زه سوچ کوم وي خزه واخله عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ملګری وای چې دا سړی نوې مسلمان شوی دی اواز نه چې دی واپس لاړ شي او بیا چې نه کافر شي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی د اسلام نه د الله تعالی یو حکم نافذ کول دا ډیر بهتر دی زبر حکم نافذ کوم انصاف وکول غواړي هغه سړی لاړو تختید واپس عیسائی شو او بیا غي ولا غټه عہدم ور کړي وا یو ځل د مسلمانانو نه کسان لاړل چې وکړه فتح باندې بناستو هغه خپل مرغې مقرر کړي وي هغه بچنو رالی او د وګو په کټو کې به وزري وال نه وزري بلاند شو نو بیا بلال نو سيزونه لوخي پراتو پاره کې د پودرو خوشبو وا نو پاره کې به وزري وال نه پودر د خوشبو په هغه وزرو پسون خطل نو بیا برالن د سړی پر سر باندې وکینا اصل نو وزري به والی نه خوشبو به د په بدن باندې پرې وتل
داسې یو طریقې ورله جوړه کړې وه او په هغه ټیم کې هغه بیا وی کاش چې د عمر خبره مې منلې وي او ما چې نو معافي غوښتې وي یا چې نو سپېړه را کړې وي زه به نن مسلمان وي او ما ته به د زړه سکون حاصل نو لا تاخذکم بهما رافتن او دې نه نیسي تاسو لره بهما په باره د دې دواړو کې رافتن نرمي فی دین الله په جاري کولو د قانون د الله تعالی کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچرته تاسو ایمان راوړئ په الله او په ورځ وروستنۍ باندې خو د دې دا مطلب نه دی چې ته به هغه ته سپک ګورې سپک به نه ګورې د هغې وجه دا ده چې په هغه باندې حد جاري شو نو هغه پاک شو هغه د ګناه نه صفا شو او چې ورته ته سپک ګورې نو ته ځان ګناهګاری معاذ اسلمي رضی الله تعالی عنه چې راغی او نبی علیہ السلام ته وی وای ما نه غلطی شوې ده ما پاک کا څلور ځله اقرار وکړو دا اقرار نه وروسته د نبی علیہ السلام پوره تفصیل واغسته یقین یې وشو چې یقین یې وشو حکم یې په باندې کوي دی رجم کوي چې هغه رجم شو یو دوه کسان نبی علیہ السلام هم دی یو دوه کسان هغه نبی علیہ السلام پس شاته روان دي هغه وی رجم رجمل کلوي یره د سپي په شان ته پکانو باندې وشته شو نبی علیہ السلام غږونه کو چې لږ مخکې لاړل نو یو مردار خر پروت دی او د پړسېدلې د اپې په باندې داسې بره شوي دي وی هغه وختینی دوه کسان څه شو چې رالل ورته د خر نه خوراک وکړي هغې ورته د الله رسول دا خو مردار دین هم څوک خوراک کوي او بیا پړسېدل هم ده نبی علیہ السلام ورته وختي چې تاسو کومه خبره کړې وه د معاذ رضی الله تعالی عنه په باره کې د دین هغه زیاته خطرناکه ده د دین هغه زیاته مرداره و چې تاسو استعمال کړی ده هغه خو چې نو بل حدیث کې بیا راځي دی او کې نه دی هغه خو دی اوس د جنت په نیرونو کې چې هغه ګرځي او په باغونو کې ګرځي سپک به ورته نه ګورئ بس د الله تعالی حکم په باندې جاری شو هغه پاک شو معامله چې الله تعالی ته لاړ وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین حاضر دي شي سزا ده د دوانو ته یو ډله د مؤمنانو نه دیله چې کله سزا ورکول شي د سزا د ورکولو په وخت کې دی ته مسلمانان حاضرې دا نه چې پټ پټ ورله سزا ورکړي او څوک نه خبر نشي مسلمانان به حاضری غیر چاپیره بچینو ناست او په دغه ټیم کې بدیله دا سزا ورکول شي او دا غي فائدې دوه دي یو فائدې خدا ده چې خلکو ته پته ولګي کومنګ دغه شانتي جرم کو نو سبا زمونږ هم دغه سزا ده څنګه سزا چې دته ملاو شو داسې سزا او بیا مونږ ته هم ملاويږي هغه به احتیاط کوي او آینده لپاره به دغه ګناه نه ځان ساتي او دغه جرم نه ځان ساتي دې سره به جرمونه چې نه ختميږي او خصوصا چې دا زنا دا سلسله دا به ختم شي نه بکیږي بیا دویمه فائدہ به دې دای چې دا خلک هغه راجم شي او دی ویني چې را د باندې خدغه حد جاری شو نو دې کې بس خلک داسي چې دا غي په زړه کې به یو رحم راشي یو مینه براشي ناغي به دې کس لپاره دعا د توبې وکي او د رحمت وکي چې الله په د باندې مهرباني وکي دنیا کې خو ته غلطي وشو حدم په باندې جاری شو سزا هم ورته ملو شو اے الله باقی ته نور معاف کې او خپل مهرباني په باندې وکي د دې دوه فائدو د وجه نه د دې سزا ته بچرین هغه مؤمنان هغه حاضرېږي